بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. یو غټ نقصان چې معاشرې ته ملویږي و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام و قرآن مجید هغه باندې سخت سټینډ خسته دی، هغه اسراف دی. اسراف معاشرې لپاره یو بلوا، یو نقصان دی، یو تخریبي اثر دی. امام صادق علیه السلام معصوم مولا هغه د شون سره یې څه ته مانو خوړل نیمه پاتې شوه، داسې ته وغورځوله، دا خپل اسراف دی. ګیلاس کې اوبه زیاتې پاتې شوې، تا لیده کې دا اسراف دی. امام علیه السلام نه دی رسي، دین اسلام په دغه باندې نه دی رسي چې ګیلاس کې نیمې اوبه پاتې شي، تا لیکي مانا نیمه وخوړلی شي، وغورځولی شي. آیا هغه اسلام به په دغه باندې رضی دی چې زموږ دسترخوان داسې رنګ برنګې حضور انواع و اقسام طعام باندې مشتمل چې وروسته د طعام نه بعد هغه وریجې، هغه مړۍ، هغه ترکاري، هغه بې ضایع شي، هغه تاله شي، هغه وغورځولی شي او داسې یو سینکړو غربا داسې مړۍ ته منتظر وي، کالو کې هم ورته نه میلاویږي. کله اسلام، کله دین مقدس اسلام، مولا امام صادق علیه السلام، پیغمبر کریم په دغه نه دی رضي چې نیم ګیلاس کې اوبه پاتې دي هغه تالی شي. آیا هغه په دغه رضي دی چې موده کې عیاشي وي؟ موده کې ما خور هغه 90,000 یوې شپې والا جوړه و یوې شپې وچوي سویل ته غذایا. آیا هغه اسلام رضي دی؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.